او که څوک جنۍ نه درکړي واه واه هغې کې چې ما سره کوم تعویض واه 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 در پسې به لکه د ګړې مې بیا د یو لک روپو نه کم تعویض دا یو سړي لا ماشوم چې راوسته وي په دلته مو واچوه دمې پرې واچو جاړي 500 روپۍ ورکړې ماشوم یې کور ته بوته د سات پس بیا راغی ورته یې استاد هغه ماشوم خو په لاره کې خو کور بیا په ژړا شو وی د 500 روپو د دم زور د کوره پورې د پوښې په خبره د 500 روپو د دم زور د کوره پورې نو حاصل د خبر دا تاسو د حقیقت ما البته چې ډاکټر لدی 200 روپے پیس ورکې په خبر ته څو ورکې اسلام آباد ته څو ورکې 15000 دا ډاکټر لک کار کوي د لاس په خبر والا چې دنه نا امید چې تیز کار کوي اسلام آباد والا هغه د تیز کار کوي نو چې موټه ټکا تعلیم ته تیز کار کوي فقال يا أمير المؤمنين أتنزل ولا تنزل الصلاة وأنا أشهد أن لا إله نو تعویذ کړو بیا به تاسو کار وکړو دا کار کړی دی دا کار څه تعویذ وکړ دا کار نه وتا مې کوي دا ځان نه یادو ملګری دا خوشتمي ده سره دا څوک د تعویذ نه کېږي دا کوي ان تعویذ وکړ خرجت مع عمر بن الخطاب دې مثلا د پلان نه کېږي څنګه ویلو د عمر فاروق سره باندې د مدینه منورې دا هغه زمانه چې د عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین فلاحقت عمر ابن عبد شابة نمرشت شو عمر صلی الله علیه وسلم ملحقانه چې وتر وجود په واسطه د عمر د आवाज ورته الحاق ثانه چې د مسل مرقه بالرجل आवाज ورته سره یو خبر وې دراو دا معنا وقال يا امير المؤمنين تقبل هلك زوجي كما خبر وترك سبية وما شمان سبية وعلى وترك سبية ما شمان وعلى صغار والله لما قسم الله دي تفصاحت ما ينتجون قراعا دي مشي ولا ده سامي ده بيت وخا مدينة مصدر لا ينتجون بدوان سرا لا ينتجون قراع بجنه قراع د سامي د خپې وخه سوا وته وي سوا او نس په خېدو ته لیدلې نو شتانه نو څنګه به پاتې نه پښتنه نو سبا پاتې نشي په خاور یعنی نشي خوړې ولا لهم ضرر ولا ضرر دې فصل شته مثلا نو فصل په کوم ځای کې وګوري نو ولات شته پېښه وخشيت يريكم ان تاكلوا من وضع چې او بخوري دی لرا احد سادي لکه دوه تشبيه د حصاله چا سره ورته یریګم احد سادي لغه ورې والله الک زوجي وترك سبيه صغارا والله ما يزدجون قرارا ولا لهم زرع ولا زرع وخشيت ان تاكلهم الضعف ثم بهترین قافیه برابر او تشبیه د قحط ساره د لوګي د توبو سره ورکړه وانا انا مرتقي بنت خفاف ابن امام الغفاري د خفاف ابن امام الغفاري رضي الله تعالى عنه لما تبلغ صحابي لما قد شهد ابي المقدار حاضر شو الحديبيه سره النبي عليه السلام ده مناسبه تبع لما طلع سره كل صحابي نو قد غفر الله له ما ذكره يبايعونك لقد غفر الله لقد رضي الله عن المؤمنين بالسعادة إذ يبايعونك تحت الشجرة يبنى ضرطة فوقف معها عمر ولم يمزي قدمه وأنا ثم قال مرحبا بنسب قريب مرحبا بأهل نسب قريب لك مرحبا خصوص نسب تنوي أفلتوي نسب قريب طبعا كده فتسوال کې اذا خدا حضرت عمر صلی الله علیه وسلم قریبا نو دینی صاحب لار مست دینی نسب قریبا ده
ما سره مرګري په ډېرو جهادونو کې ما سره مرګري استاد لار په حدیبیه کې ثم انصرف راوغړي الى غالي بیت المال دراغه یو غالي استاد زوهیر المضبوط كان مربوطا في الدار فقول في ترشي يا عمر قل يا بيت المال فحمل يا دار مراد بالدار ده بيت المال بقى المطلب خارج يا كنت ولا فحمل عليه مبارك البريء ما قرارتين زوجه في بارك يوم طرف دوبل بالطرف بلغهما طعاما وحمل بينهما نفقة تفاضل بينهما أمطرا لكن ذلك هو يوم قابي بل ما في البارك سرباري في البارك نفقة وثياب جامع ثم ناول ولد داوود خدته بخطامه فواجد إلى وقت زوله ثم قال كيف هذه بويدا فلن يفني لا بقت مشوي نبي حتى يأتيكم الله بخير لبن وخير بيت المال تخرج المقرر زلا أخدم شو أو لا أدعى شو لا فقال رجل من وصريم جابر من أكثرت لها في الإحصاء تشيري ولا لا نوبة مركز قال عمر سكنت أمك مور بكل شيء نمور بروالي كده هذا مرنا كده خذي نمور بشي فرشي نعيد بروالي طيب مرشي مور بكل شيء تغير اختياري دخلين ولي تحقيقات خيريني ولا يتصنف أخلاق إني لأرى أباها لأسوينا رأيت يا أرى ما نظر رأيت سرقا أو يا أراد إذا منظر نسخ بكترغو كده لك جوسر تخكار يا رأيت أباها لا تدي كده جخفاف ابن إيماني وأخاها رور ذي قد حاس أرى إسنا دوارو دوار وما ذكر يوقلا زمانا دوار يوقلا نتاو ثم فتحاه دوار ذكر ثم أصبحنا بيامم أغمال رولو نوغا غنيمة شمرنا متيرا ثم أصبحنا ثم سرنا نستفيق سهمانا وما فيه منبتلقاه نستفيق فيه عليه السلام نذكر ده غنيمة وذلك فرق مرة تمخشره وذلك مراد مطلق غنيمة نستفيق من غنيمة حتى لو سهمانا وما ده حسود الدوار فيه بالثلاثة إن ده فيه حسة ولا كل ده فيه كده قانونا دا حصہ دا چا کېدل د فتح دوی کړی وه موږ هم پکې شی واغېسته رسول الله مبارک موږ ټولو له پکې راکړ نو دا هغه صحابي الله د دې نه امت ته دومره خیر رسېدلی دی د دې نه صحابو ته دومره خیر د پلار او د ورور رسېدلی دی او ته وایې لږ شی دی نو ګوره دې نه علما دا معلوموي چې المؤمنین د خپل سوچ مطابق چاله ډېر چاله لږ ورکولی شي یو انسان ضرورتمند دی هغه لري یو کم ضرورت ولا دی هغه لږ او بل دا چې د دې خلکو میرټ تاسو ترجیح دغه دي دا به بیان او نن سبا زموږ د بادشاهانو د چې دا خلک وایي چې دا کرپشن کوي دا خپل هغې میرټ دا شی نه دی دین نه دی د هغې میرټ خپل رقابت پرې رشته ده یا د هغې میرټ خپل سیاسي پارټي ده چې کوم په سیاست کې ورته نږدې د هغوی د کار کوي او چې کوم سیاسي مخالف د هغې د کار نه کوي زه ورته پسې اسلام وبه قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا شراب بن سوار ابو عبد الكذابي قال حدثنا شعبة قال عن سعيد بن مسيب عن ابن رضي عنه وعن الزبير بن شيخ اسماعيل بن قال رأيت سعيد بن مسيب وي هذا أجل تابعين نذير رأيت الشجرة ما ربنا بذلك سعيد دينو كها دي تابعين خد بيروس بذلك ثم أتيتها بعض لشافلار صحابي ذا سعيد بن مسيب عن أمي فلار دي مسيب أول رأيت الشيء أو حجماوي غير الرمان بها أم مرسل رأيت الشجرة ثم أتيتها بعض تلك الولد فلم نعرفه من سعيد فلار قال محمود ثم منسيتها بعض رنيه رشوه اصل دا په خلق ورات کوي چا وې داونه دا چا وې داونه نو هغه وی مسیب د سعید لار وی ما دې و معنا یې راځه ما دې و معنا یې راځه نو تاسو ته خیا ده نو براشي چا به قلت ما هذا المسجد شيء دخل اليوم يتزور في كل منظور قالوا هذه الشجرة لا شجرة لا أخذ بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه سعيدا المسيب وأخبرته فقال سيد حدثني نبيك مسيب ليه لأنه كان في من بايع رسول الله ما قال لا يبيعك لا للصحابي مسيب قال فلما خرجنا في مروج من العام المقبل نسيناها من نيرنا وقال لمن فللان بيعت كده نسي زان يوانا نه هذه ټول صحابه یاد
او کانی ونی وی په دغه ځای نو موږ بیا یې راوځي د کومې او د لاندې نبی رسول الله په بیا کې موږ یې راځه نو سعید وایي چې اصحاب د نبی سعید وایي دا مسیب سعید بن المسیب د مسیب دا دوی تابعی دي وی اصحاب د نبی رسول الله د معاملات پکې د نبی علی محمد معلومونه واجب ته انتم عالم تاسو ته پته سبب دا مکوي دا کار مکوي ټیک ده چې د پیغمبر علیه السلام موضوع د جلوس مبارک دی او صلی الله علیه وسلم دې خبره ده او په صورت د التزام نه او د شریعت یو امر به نه کوي چې بدعت پته جوړ شي او بس پته نه لګي چې به أولاد المسيب بن حزن ها فمن خفيف وشبع أنا سبب ذلك المسيب من أصحاب الحديبية شبع لما أخبر لي أبي من منتهيات التطبيق قال أو لما أصدق حاضر ودي نقول ذكرت يا ذكرى وذكرت للشجرة المفروض به مكتوب بها أو كل كلمة الزمان مرفوع به شبته شق مناسبة ذباب عبد الله ابن أبي وفاء ودعاء يقول اللهم صل عليهم ولد الدعاء يدعو فصيلة جعلها شمولاتنا الصلاة نعم شبته زكاة يولو فقال اللهم صل على آل أبي وفاء لما يميك إمام فلا زكاة يوصى إمام جوزة دعاء وكتاب دي معلوم مشروع وذلك مناسبة ذلك وكان من أصحاب الشجرة أكبر يوم الحرام عميد يا غمر يزيد ومدينة حملة أخرى قال بيعتقوا عبد الله بن حنزلة سرى يزيد بمقابلة عبد الله بن حنزلة بجندل كان غسيل الملائكة درمي حنزلة مقبلة فاتكينا غزالتي ما بيخرج حنزلة يوم شهيد سويت ممكن تشديه وحبيكو بيخادرا حنزلة لوي شخصية وشي لا غزبيه عبد الله أغسل حرف يزيد مقابلة بيعتقوا فقال ابن زيد وإذا بس عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد بن عاصم عبد الله بن زيد بن عاصم بسعود مكة عبد الله بن زيد بن عاصم أغوذو ولا أغوي على ما على أي شيء يبايع ابن الحنزلة على أن أشرف سبعت قيل له على الموت جبزان وجهه يزيد بيعتهم ما تكرر نعمة قال عبد الله بن زيد بن عاصم وجود أحاديث رأيه أو يقول لا يبايع على ذلك أحدا فاستنى نبي السلام فمرد بلجا سربيات نقوم سرب نبي السلام سربيات كريري بلجا سربيات نقوم وكان شهيدا معه الحديبية مناسبة سبعة وصمرانا سب لگزان کوئیکا دته مقصد دا نه دی چې بادشاہ سره بیعت نه کې بادشاہ سره چې بیعت ته نه په مرګ بیعت ولې کدا بادشاہ سره باندې پیری عام د تو په jihad ته مخابره او jihad کې مرګ راځي دا مقصد صرف خلق يرول دي تفريق او اختلاف مکه او واقعي نقد جوړ شو یزید مضبوطه حمله وکړه د دنیا صحابه کرام په شهیدان شو جماعت مزبر شو او مقصد یزید خلافت مضبوط او قائم پاتې شو یا امارت په ښه دو بنیادی او نقطه ته بدلوي آزاد چې دې کې بوس راځي چې په مرګ موږ نبی عليه السلام سره بیعت کو کدي نه معلومه شو کنه هغه نه پدې بل سره نه او بل ځکه به راځي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګ بیعت کړی په حدیبیه او بل ځکه به راځي چې موږ په مرګ بیعت نه دی کړی تعارض راځي نو دې د روایت تر تاسو ما جواب دا چې لفظ د موت نه استعمال شوی کوم ځای کې راځي په مرګ بیعت نه دی کړی دا غي معنا څه ده چې لفظ د موت نه استعمال شوی او چې کوم ځای کې راځي چې موږ په مرګ بیعت کړی دی نو مفهوم څه دا او کړه چې موږ د فتحات بیعت کوو او ورځو په مکه باندې چې په مکه ورځي نو اسانه خبره نه پر ما تفصیل درته اقدام خو بیا د یو سړي په کلی ورته آسان کار نه دی نو مفهوم د مرګ هغه چې په مرګ بیعت کړی په اعتبار مفهوم او په لفظ موت نه مستعمل شوی جهاد لفظ مستعمل شوی اب روایت کې شو د احسان تدبیر دی شبته دغه مناسبت سبب اضافه نام ملابسات نه دي ها یا براو کړیدو او نه بوله دیوالونو تو رسول یو بدل لوي چې باندې په سر سوري اونې لکه یعنی جوړه په اول وخت اصل کې په بازي مو او کې
په حرمینو کې خط استوا ته نور ډېر زیات نږدې نو سوري ډېر زیات کم وي دلته کې په تاسو خیال په اوړي کې سوري کمي په ژمي کې بیا زیات یا دې خبره اخو خط استوا ته بالکل نږدې دی نو مطلق سوري نه یادي دونه کې دوال نه مخکې کړی دی یستدل فيه صفت سوري دی او د نکرې صفت جمله واقع کېږي څه خبره نو دومره سوري یستدل فيه چې سړی پکې ستاسو سوري تا دومره باندې نه ور واقع کړی دی شابه دې نو به تفصیل او خاصو کې په کتاب راځي ان شاء الله په دې بخاري شابه دې مناسبت جو عارف مو په څه کې بل ځای کې ورته مخ نه لشي لفظ موت سره استعمال شو دي نفسه مراد دي مفهوم جهاد موت څه کنه شابه دې کله پکې مرګ راشي کله پکې مرګ راشي ها او میں مبارک ویتار را دې ټول ژوند د دنیا مو داخله او د صحبت او د علیه السلام سره په عکس مسلو ته مناسبت شو قال ابن اخي انك لا تدري بعد استمرار الجلال المستطاع دا خپل تواضع کوي رسول الله مبارک نه پس دنیا شغل کوي د بچو شغل د خزو شغل د دنیا کارونه وغیرہ دا خپل تواضع کوي چې صحابه اخره کولې په خپل تدین باندې کوي مخکره دغه مناسبت څه ده تاثیر جو اصحاب النبي السلام وې د رسول الله چاته وی عليه السلام چې دا نازل شو نور دوی غني ان مريئا مبارک دی تعالی دا هری ان مريئا د مبارکه لپاره استعمالي لك اهلا وسهلا ولي ذکر الله خدای دې اعلان وکړه ان فتحنا لك فتحا مبينا دا فتح مبلغ په خطاب سره شو ورپسې څنګه دې د مزیدار ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ماشاء الله او دا زم معنا ما مخکې کړی ده د پیغمبر نه صدور د ګناهونو کې تفصیل ما ویلې مراد نه غلط لشات دا توبه خلی شو ما بعد کې د پیدا هني ان مريئا اصل کې هنا يهنا او مبارک باد توي کلی جون ته فرض العيش او مريئا مولواري ته ویل کېږي نو مراد دینا بارك الله لك حياتا جن هنيئا مولوارا دا سو ته ویل کېږي آسان کلی او مريئا مول جون دا اما نه نو په کې سید الله رسول مونږ نقشه پکاره کنه مو هجرت دا موږ مو ته بیا فأنزل الله وليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات قال شعبة فقد التركوا فحدثت بهذا كله عن قتادة لا طول من الجانب نقل قتادة بقي استاذ قتادة ثم جاء قتادة واپس راغله حديث متذكر کې يقول ما کو پاکستان حديث خلق ترى فقال غوي إنا فتحنا لك ما أنس ولدي أو هنيئا مريئا دا إكرامنا بعد دا یو جمله دا یو صحابي نه دا او دا بل دا اکرامنا دا اکرامه خو تابعی دی هغه بیا نقل کې د عباس نه مخکې دا من دعاء ابن ظاهر السبيل لا نقل في ظاهر السبيل وكان ذا بلال ممن شهد الشجر ده مناسبه تبويك بخبر للبيعه ما بلغوا اوقد النار تحت القدور بلحوم الحمر دا خیبر کې دا خروج وهم کټوي کچول اعلان اور بلو اذ نادى اوازكم منادي دلته کې بوتل حدي يتم ينهاكم عن لحوم الحمر ما كده نور تفصيل برازي ها ده قربان ابن اوس اغنى من وسام عقيده دي اصحاب الشجره دي مناسبت شو وكان اشتبه ركبته ددكونده فوقوا وكان اذا سجد كان بسجد ولا نكي خوذل بيلان ددكونده نه وباله دا خیر اصل سبعه ذکرتها صرف دومره وی چې یو صحابي د موز کیفیت وی چې ګونګه کوي نو بالا خبره کوي لیکن اصل خبره دا چې من اصحاب الشجره ده نو کته وی چې کوم حدیث مرفوع را نه مې له توردان ورته اس وختي حدیث مرفوع تیر شو شابه
وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن مالك بن عشان وشرد بن يزن عن زهير بن عمر وكان عن شد دقيقة مناسبة شوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وطول الرجل فستوانو يو سفر کې فلا توه خوبي وسر مخلوق کړوي ولا لا يلوكو وبخل کول د ستوانو سرا ستوان لازم کېږي مړ کې خلی او بوسر مخلوق کی نتیری شابه مناسبة چې کار من اصحاب الشجره ها وقال حدثنا محمود بن حاتم بن بدر قال حدثنا شعبان عن شعبة عن ابي جعفر قال سالت عائشة بن عمرو وكان قال النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب الشجره حجر مضبوط وقال دقيقة مناسبة تبع شو ها يلقظ الوتر وتر ثم ما تودي وتر ما تولى چې په اول دا ان شاء الله راشي اول شپږ وتر وکړه یو روایت کې دا څه راځي چې خطا ګمان دا چې په باندې تمخیر شپږ پاتې دي یو رکعت وسره وکړه یو رکعت منفردا دا د رسول الله چې هغه درې په تړو شو اعمال شو نو بیا به درې رکعت وتر تهجد نه پاسو کې لیکن دې نه سخت ممانعت بیا په نور روایت کې راغلي دي څو دا ثابت نه وي ځکه ورته وایي او په څو کې ثابت وي نو منسوخ دي کوي مخکره چې مخکې دې تر اوسه په صلات من اخره عليه السلام دې تر مخکې پرې رسټ کړی ها لو دخل حديبيه چې واپس را روان شپلا سوال وکړ عمر دی او شي بلم یو چیر ولدي نمک عمر پورا مباحثه کړی دا یاد لري کنه مباحثه کول ما ویل نبی عليه السلام تاسو بلم یو پر رسول الله ثم سأله فلم يجب ثم أسأله فلم يجب نو پیغمبر علیہ السلام باندې اثر کې وحی نازل ده شپه عمر په کوی او عمر دا خیالو چې بنیمان خپل ځکه جواب نه راځي قال عمر مسكرت وام كذا طويل عمر مور درمان ماشي يا عمر نزلت رسول الله 3 مرات نزلت پورا الحاح له پورا الحاح بجنه کنه یعنی پورا سوچ سره تاسو ته وکړو الحاح دې ته وکړه سره یعنی خوش پورا مبالغه سره تاسو ته وکړو درې کړه او هغه جواب نه درکړي اپا دې نه جو قال عمر حركت بغيري حركت نبي صلى الله عليه وسلم اخواش ثم تقدمت امام المسلمين او يريد ان يكون معك بقران نازل كده كما مباحثه كده نشبت رنگ تلك نشبت صارخا درك متيرك يسرخ نشبت صارخا ما درك تلك نشبت ضمانا صارخا سمعت صارخا يسرخ بفعل ولا مقدر کا قال فقلت ما هوكنا كيف ما قران نازل شروع وجئت ورد النبي عليه السلام عليه السلام فقال لقد انزل علي الليله سوره لهي احب الي مما طلعت عليه الشمس الدنيا متاع شيء ثم قال انا فتحنا لك فتحا مبينا فتقول لك اذا كان اذا جاء حق نازل لي لفتح حديبيه فتح لما كيف فتح ده قلت شيء او وجه من التفرون بين ولد حديبيه فحق نازل حديبيه فتح عظيم ولد فرما ده تذكر تفصيلي وجه بس